یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر پریشان او غمجن ناست. حضور پاک مبارک ته جبرئیل علیه السلام راغی. وی دا یو فرشته په لومبي ځل د اسمان نه راکوزه شوه، مخکې نه ده راغلې، او د الله نه اجازت وغوښت چې الله مال اجازت راکړه ځم په نبي علیه السلام سلام اچو. نو الله ولې اجازت ورکړو دا فرشته په لومبي ځل راغلی پتا سلام اچي. نو چې هغې فرشتې په حضور پاک سلام واچو، نا فرشته ورته څه کوي؟ وی الله پاک ما ته ووی چې ته دې پیغمبر ته ووایه چې څوک یو ځل پتا درود شریف ووایي، لس ګناهونه به خدای معاف کړي، لس نیکۍ به وله خدای ولیکي، لس به وله خدای درجې اوچتې کړي. وی الله فرمایي چې ته له ده نه تپوس وکړه چې ارضي ته اوس خوشحاله؟ نو حضور پاک او فرمایل او اوس خوشحاله شو. یو ځل چې تا اللهم صل علی محمد ته کې وی، یو ځل بس لس نیکۍ لس رحمتونه خو درته راغلل او لس ګناهونه دې ورجېدل. لس نیکۍ لس رحمته لس ګناهونه دې رجېدل کېږي، لس مرتبې دې بلندېږي. د درود شریف ډېر لوی برکات کیسه زمونږ د دې درود شریف یو کتاب یو عالم لیکلی دی دلایل الخیرات، په هغې کې د هرې ورځې ځان له درود شریف لیکلی دی. دا سفیان صاحبان یې وایي مستقل. نو هغه د هغه درود شریف د کتاب متعلق لیکلی دی چې دا کتاب مې په درود شریف ولې ولیکه. و یو ځل په لاره باندې روان وم، یو ځنګل کې یو شاړه ځمکه وه او ډېر زیات تږی شو. وی مخامخ مې وکتل یو کوی دی. وی هغه کوی له ورغله، وی کوی کې برقه نشته. یا خدای او زه څوک یم، د تندې مرم ګرمي ده، اوبه شته په کوی کې، لاندې برقه نشته. وی یو جینۍ وه ګډې چیلۍ سرولې، ماشومه جینۍ وه. وی ما له راغله ما ته وی کاکاجي ولې مې چې بچې تږی یم. وی چې دې کوی کې اوبه شته که نه؟ ما ورته وخندل چې بچې اوبه خو ما ته هم ښکاري، اوبه په سر وباسم. وی ما ته وی د لره وباسم. ما ویم ما لکې سوچ وکړه چې د دې سره به یا برقۍ ګډې چیلۍ سرۍ خامخا به څه لوښې وسرۍ، نو ما له به اوبه راوباسي. وی هغه ماشومه جینۍ راله او د کوی په غاړه باندې ودرېده او څټکې وې او چوپ یې کړې، او چې چوپ یې کړې نو اوبه ورو راختې د کوی سر له راورسېدې. وی ډک شو. وی ما ته ویسکه بابا جي کاکاجي، وی اوبه مې وڅښلې. وی چې مې وڅښلې، وی بیا یې څټکې وې چوف یې کړې، اوبه بیا واپس لاړې ویخله. ما جینۍ کلکه د مټه ونیوه، مې بچې پیری که انسان لورې؟ وی نه زه خو د انسان لورې م پیری خو نه یم. دا دې څه چل و؟ یو ټکي سره اوبه سر ته راغلې او بیا واپس ویخله. وی ما ته چې بابا جي دا جادوګر نه هېڅ جادو نشته، دا څه دي؟ وی دا خو یو مولوي صاحب تقریر کو. نو هغه وی چې کم کار دې نه کېږي درود شریف وایه نو خدای به یې کوي، او چې کم دې څه حاجت او نه پوره کېږي نو درود شریف وایه نو الله به دې حاجت پوره کړي. نو چې زما څه حاجت یې زه درود شریف نو خدای پاک حاجت پوره کوي. نن مې دغه حاجت او اوبو ته ستا دپاره حاجت شو، نو درود شریف مې ووی اوبه د کوی سر ته راغلی. چې حاجت پوره شو بیا مې درود شریف ووی اوبه واپس خپل ځای له لاړه. اوس دا مضبوط ایمان او کلک یقین ګورې لري. دا روحاني اسباب چې څومره که نه، دا مضبوط عقیده لري چې کلک یقین دی. اخو ماشومه وه، بس هغې ته خو داسې ښکارېدل لکه چې څوک چاله ډاکټر ګولۍ ورکړي چې دا ګولۍ وخوره، دې سره به د وجود نه خوله لاړه شي او وخورې او خوله ترې لاړه شي. هغې پوره یقین و، بس عمل پرې کوه. درود شریف خو داسې کوي. مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه یو واقع لیکي. یو سړی پلار او زوی حج ته روان و، یو عمرې له یا حج زه پکې تېري وم. نو په لاره په سفر باندې روان وي، نو د دې هلک دا پلار ناجوړه شو. چې ناجوړه شو
نو قافله ورته نشوی سارې دی قافله ته لاړه او دته وی چې بسترې دی پلار ته کېنوس دې تلی نشي او تب یوازې تلې نشي نو ته دته ایثار شه د خدمت قافله ته لاړه او دې خپل پلار ته ناشته پلار یې نا جوړو بیمارو مړ شو څنګه پلار مړ شو د په صادر د پاسه واچو او ډېر دړمن او غمجن چې خدای پاک پلار مې مړ شو دا خو د سفر زندگی د سفر د سره بس دلته خو زما سوکشتم دشت او بیابان نو د پاغه پلار صادر واچو چې نږدې کم کلیو التلا او الته خلق ته اعلان وکړي چې خدای مو بخا زه مسافرم زه پلار مې قافله کې تلو او پلار راته مړ شوی مهرباني وکړئ راشه زما پلار ما سره خخ کې چې جنازم په کې او دفن یې وکړي خلق وی ضروري کم ځای دی پلان کې ځای کې زه مونږ چاره بیلچه کفن درو فکر مکه وتر پلان نه مونږ درو دی راغی او چې څنګه دی پلار تکې نه پلار خامخا بنده ته خوږي جړا والا ورغلی نو دا پلار د مخ نه هغه صادر لرکا پلار ته ګوري نو چې صادر یې لرکا پلار ته وکتل د پلار مخې د خر ګرځېدل مخې بدل شو مسخ خدای پاک د حضور پاک د امت نه د پیغمبر علیه السلام په برکت او په دعا ختم کړي خدا سے یو کس نیم باندې کیږي په امت من حیث الامت باندې کیږي ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا کړې چې څنګه مخ د خر شوی دی د فورن په صادر د پاسه چولې دی او په دومره هیبت راغی چې دی بهوشه شوی دی چې دی بهوشه شو پرې وته یا خدای پاک دا سوچ اوس په خوب کې دی ویني په دې بهوشه کې چې دی ود دی په دې کې دی ویني چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی او ګڼ شپیر مرګري دی وسه حضور پاک مبارک دې سړی ته وای مرګري ولی پریشان ودا الله رسوله پریشان پدیم چې مونږ روانو حج ته یو عمره او پلار مې دل تر ته مړ شو دغه سي د خلق له لاړم چې راشه د ما پلار را سره خخ کې د ما د پلار مخ بدل شي به زه دې لراغله خدای دې لرا رسول کم دې پلار دې اوس دې خوب کې امداد وې مخه کولاو کا صادر مې لري کو وی رسول الله مبارک خپل مبارک لاس داغه په مخ راخ چرېخ کو د پلار مخ مې ټیک شو او د مخ کې نه خپل شو نورم خشته شو مخې دلنده شو ډېر زیات خوشاله شوم رسول الله مبارک ته د الله رسوله تا خو ما سره ډېر احسان لکه چې دا خلق اوس راځي جنازه پکې دا خلق بسوي چې دا متأخر لراوستو کې انسان لدی راوستو تا ته څه پته ولګېده چې ترال وره وی ستا د پلار به روزانه په ما درود شریف وی او فرشتو باغ درود شریف ما لرا رسول او دا ګوري حدیث کې راځي ښا من صلى علي عند قبري سمعته ومن صلى علي نائيا ابلغته حضور پاک فرمایي چې چا زما د قبر په خوا کې په ما درود شریف وي دې ډایرک په خپل اورو او چې څوک د لرې ځای نه وای نو هغه ما ته را رسولی شي فرشتې را رسوي او بل حدیث کې راځي ان لله ملائکة سیاحین فی الارض یبلغونی عن امتی السلام دا الله فرشتې په دې مقدس مکه ګرځي او چې څوک په ما سلام وای نو هغه فرشتې ما را رسوي او بیا څنګه ور رسوي فرشتہ لال شي ورته وی فلان کی د فلان کی زوی نن پتا دومره درود شریف ویلی فلان کی د فلان کی زوی نن پتا دومره درود شریف ویلی باقاعده فرشتي وته د پیغمبر مبارک غ درود شریف رسي اسرون تاسو یو خبر د درود شریف فضیلت خو په خپل ځای لري او ځکه اکثر طالبانو ته دا یو خبره کوم تاسو ته زم د درود شریف د برکت نستانم د پیغمبر مبارک خوا کې روزانه غشتل کېږي ستا د پلار نوم غشتل کېږي تا چې درود شریف وې نو فرشته یو سر پیغمبر مبارک ته سوي وی پلان کې د تورنځو د کلی د پلان کې زوی نن پتا دومره درود شریف ویلي
نو رښتیا وایه چې پیغمبر مبارک ته دا پیش چې نه به خوشحالېږي او که به نه خوشحالېږي او تاله به دعا کوي او که به نه کوي نو غټه فایده د درود شریف دا ثوابونه خو یې په خپل ځای دي هغه نیکي خو د درود شریف غټه فایده د ټولو نه مضبوطه فایده دا ده چې د درود شریف د برکت نه به ستا او ستا د پلار نوم روزانه د حضور پاک مخکې اخیستلی نو ستا د پلار درود شریف به روزانه را رسېدل وی نن هغه فرشتې د نورو خلقو رو رسول او ستا د پلار پکې رانلل وی ما دې تپوس وکړو چې د فلانکې علاقې یو سړی و اخوري ګولر روزانه په هر ټیم کې مما درود به یو را رسېږي نن خو د هغه درود راونه رسېدل وی فرشته وی چې خو مړ شوی دی او تا ته محتاجه دی وی مې چې ما ته څنګه محتاجه دی وی د هغه شکل بدل شوی دی نو یې زه خدای دلته تاله راوستم چې زه ورسره مدد وکړم امداد ورسره وکړم دې کې ګورې ډېرې عبرت دی زما هغه وایي چې دا بېهوشۍ نه راویښ شوم ومې کتل د پلار مخ مې ټیټ شوی او د مخکې نه نور هم خشته و نو زما وروڼو درود شریف ډېر لوی برکات دی